بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان و دوستانو، اللہ تعالیٰ دے زمنګ دا راتل دا ناسته خپل بارګاه قبول کړي. الله تعالیٰ دې زموږ د ټولو کامل اصلاح وکړي. او دا ډېر یو خوشحالی موقع ده او د دین حوالې سره چې کومه خوشحالي نو هغې نه زیاته اوچته خوشحالي په دې دنیا کې بله ني. د هغې وجه دا ده چې دا دین چې دی دا یو دایمي شی دی، دا تر قیامته پورې دی او قیامت کې زمونږ فیصله هغه په دین په اعتبار منې کېږي چې څومره موږ په شریعت چلیږو، څومره موږ د دین سره د اسلام سره مینه او محبت دی. باقي دنیاوي چې کوم امور دي، دنیاوي کارونه دي، ضروریات دي، هغه صرف زمونږ د ژوند پورې دي. که هغه موږ راحت کې تېره کړله بیا هم موږ ته د الله تعالی طرف نه هغې منڅ اجر او ثواب نشته. که سختۍ سره دا وخت تېر شو بیا پې هم څه عذاب او عقاب نشته. نو اصل چې دی هغه دین دی. دین دا زموږ مقصد حیات دی، د ژوند مقصد دی، او دنیا دا وسایل حیات دی. یعنی چې موږ به ژوند څنګه تېرو، الله پاک دې لپاره دنیا پیدا کړله، مختلف څیزونه الله تعالی پیدا کړل، انسان له عقل ورکو، فهم ورکو، ذهانت ولا ورکو، استعداد ولا ورکو. څومره څوک استعداد والی د هغې مطابق هغه خپله دنیا هم وګټي، او که هغه استعداد صحیح طور باندې استعمال کړي نو دغه استعداد چې دین کې ولګي نو دته بیا اصل او حقیقي کامیابي الله تعالی بیا نصیب کړي. نو په دې معنی دا د خوشحالی موقع ده چې یو نوی جومات از سر نو تعمیر شو. نوی ورته موږ ویلی شو، زوړ دوباره تعمیر شو. او د دې تعمیر چې دی دا جومات مارز وجود کې راغی، دا انشاء الله تعالی دا تر قیامته به جاري او ساري. باقي ګوره موږ کوټې جوړو، کورونه جوړو، مات شي، روان شي، خراب شي، یا وخت سره سره یو پکې دی چې هغه لاړ شي بیا ورپسې بل راشي بل راشي، نو د هغې دم توقعت نه دی. دنیا راحت لپاره دی، لیکن دا زموږ د آخرت ګټه ده. تر قیامته پورې ابدالآباد پورې چې یو انسان دنیا نه لاړ او وروسته هغه یو کارنامه پرېښله، یو صدقه هغه وکړه، دې ته صدقه جاریه وي، دا به انسان ته هلته په قبر کې بیا پکارېږي. او دا الله تعالی څه کسان داسې مخصوص کی واڼئ چې هغونه خپل د دین کار واخلي. ځکه دا انسان فطرتي طور باندې حریص واقع شوی دی، ده کې د حرص ماده ډېره زیاته ده. په دې معنی چې دا مال ګټل دا یو ګران کار دی، دې لپاره خلک څومره مشقت اوچتوي، مجاهدې کوي، کورونه ورپسې پرېږدي، خوب ورپسې قرباني، دا ټول
کارونه چې وکړي نو هغې نه وروسته الله تعالی وله بیا دا مال ورکړي. نو اوس چې مال په سختۍ سره سړی وګټي نو بیا ظاهره د هغې په خرچ کې انسان ته لږ کلفت بیا محسوس کېږي چې یاره دا پیسه لږ هم چېرته بې ځایه ونه لګي چې لږ هم څه فایده به وشي که نه. نو عام طور باندې موږ دنیا کې خو خپله پیسه لګو، اولاد باندې لګو، دا د هغو حق هم دی، لیکن فطرتاً هم موږ لګو. نور چې کوم زموږ ضرورت دی په هغې کې لګو، لیکن د دین په معامله کې عمومي طور باندې موږ کې انتهایی سستی ده یا بې التفاتی ده یا د شوق او د جذبې کمی ده چې موږ نه لګو. اوس الحمدلله الله تعالی تاسو له داسې عجیب او غریب مرکز راکړ او داسې خلک راکړل چې هغو په جومات باندې څومره پیسې ولګولې، په لکاو روپۍ په دې ولګېدې او په مخه لا کار جاري او ساري دی. نو دا الله تعالی دی چې چا نه دا کار واخلي. که ما سوچ کوو سهار چې زه راتلم نو ما زموږ په دې پوره علاقه کې جوماتونه شته دي که څه دغه نشته، جوماتونو آبادي هم دی، لیکن چې کم طرز کې کم طریقې سره کم انداز کې تاسو ته جومات چې کم دی هغه جوړ شو نو دا یقینا قابل دید خبره ده. ما خو تاسو ته وی چې یو روپۍ لګول دا سړي ته مر ښکاري، لیکن جومات کې په مخه دو ولګولې، تاسو ولګولې، الله تعالی دا خپل په بارګاه کې قبول کړي. اصل شی چې دی هغه قبولیت دی، چې قبولیت یې کنجي معمولی عمل دی الله په بارګاه کې هغه ډېر دروند بیا ثابت شي، او چې قبول نشو بیا هیڅ هم حاصل نشلل. نو یو طرف ته دا د خوشحالۍ مقام دی چې الله تعالی تاسو له دا توفیق راکړو او داسې بهترین جومات تاسو جوړ کړو. لیکن اوس ضرورت د څه خبرې دی چې یو شی سړی جوړ کړي او عمارت جوړ کړي، کور دی مثلا، نو که کور یو سړی جوړ کړو ډېر بهترین کور دی، هر قسم په هغې کې سهولیات موجود دي، لیکن که څوک پکې پاتې کېږي نه نو بیا هم فایده نشله. ځکه زینت المکان بالمکین، د مکان ښایست هغه په هغه خلکو دی کوم چې پکې پاتې کېږي. نو د جومات ښایست په څه معنی دی؟ الحمدلله په جومات کې زیب و زینت دا جایز دی بلکې ضروري دی چې وشي. لیکن اصل دا ده چې دا جومات به سړی آبادوي. یو آبادۍ خو دا چې کوم چې اوس موږ ولیدو یعنی تکمیلي مراحلو کې تقریبا شوی دی. اوس د دې اصل څه دی چې دا به موږ خپل عباداتو سره، ذکر اذکار سره، تلاوت سره به دا آبادو، نو بیا د دې آبادۍ به څه فایده وشي. اصل اوس په دې باندې غور و فکر دی. الحمدلله جومات جوړ شو، لیکن اوس به دې کې موږ د مونځونو اهتمام کوو. کم چې ستاسو حلقې دلته کېږي د حضرت رحمت الله علیه اجازت سره قاری صاحب دي الحمدلله دلته ښه جافشانۍ سره روز و شب د ذکر اذکار حلقې تعلیم تعلم دا جاری او ساری دی چې دې کې جوق در جوق تاسو ټول شرکت وسوکئ. صرف دا نه چې اوري موږ جومات جوړ کړ الحمدلله موږ ته جومات میلاو شو، اوس به دا جومات ښایست په اله زیاتېږي چې تاسو دې کې جوق تر جوق شرکت کوئ، چې کوم دې کې مونځونه خو لازم او ضروري دي. اخو یو مسلمان دی چې هغه مونځ نه کوي نو بیا فایده څه شله؟ وګورئ دا جومات چې دی دا شاعر اسلام کې دی، دې ته شاعر الله ویلی شي. جومات دا زمونږ تعارف دی، زمونږ پہچان دی، زمونږ عزت دی، زمونږ د مسلمانۍ او د ایمان علامت دی. چې جومات کوم ځای کینی نو هلته تاسو دا فیصله نشئ کولی چې مسلمان دی او که غیر مسلمه دی. نو په دې وجه جومات انتهایی اهمیت دی. که یو سړی دا غواړي چېرې زه او زما آل اولاد په ایمان باندې او په اسلام باندې باقي پاتې شللی، نو د هغه اولین ترجیح به صحیح چې هغه به د جومات احساس پیدا کوي چې زما په دې کلي کې په علاقه کې جومات چې کوم دی دا لازم او ضروري دی. کوم ځایونو کې چې مسلمانان ډېر زیات دي جوماتونه نشته، نو هلته زموږ مسلمانان رونه چې کوم دی هغه بېدینۍ طرف ته روان دي. په څه وجه؟ چې دا خاص علامت هلته موجود نه دی. بار ملکونو چېرته تاسو تپوس وکئ وزټ وکئ یا دا موبایلو کې خو جدت راغی اوسو د دې تفصیل به میلاو شي چې جنوبي امریکا کې تقریبا 1 کروڑ مسلمان دی، 1 کروڑ، لیکن ټول لا دینه دي، دین سره ډېر رغبت نشته. په څه بنیاد باندې؟ هلته جومات نشته. مسلمان ملک چې کوم ځای کې دی او هلته جومات دی، هلته یو مسلمان شرابي خو جوړېدی شي،
هغه چرسی کیدی شي لیکن هغه بیمانه کیږي نه. د هغې وجه دا ده چې هغه ته دا یو علامت ولاړ دی. څه نه څه وخت کې د هغه په زړه کې یو جذبه پیدا کېږي وایي زه به نن دې جومات ته لاړ شم. زه خیر که نور مونځونه زه کوم او که نه دا د جمعې مونځ به وکړم، زه د اختر مونځ به وکړم، زه یو ختم دی په دې کې به شرکت وکړم، که زه بېدینه یم زما ماشوم دی د هغه ختم دی زه به لاړ شم. دا موږ لپاره یو مرکز دی د مسلمان د ایمان او د اسلام د احیا دپاره. چې کوم ځای کې نشي تاسو تجربه وکړئ، سروې وکړئ، مشاهده به تاسو ته حاصل شي چې هلته مسلمانان لاړل ختم شلل. باوجود د دې چې ذاتي مسلماني لږه ډېره به وي لیکن حقیقي معنو کې هغو ته دین او اسلام دا نه دی حاصل. د هغې وجه دا ده چې هلته جوماتونه نشته. انګریز مخکې نه داسې د مسلمانانو دشمن را روان دی. کله چې دو په ملیشیا باندې حمله وکړله انګریزو، نو دلته نه څنې خلک داسې وو د ملیشیا کې ملای ورته وایي چې دو دلته نه سفر وکړو، هجرت یې وکړو، جنوبي افریقې ته لاړل. چې کله هلته لاړل نو دو خو دا په مخه روانو، زورو د دو د مقابلې څوک نه و. او چې افریقا کې کم خلک پاتې کېدل هغو ته پته وه چې یاره دا هجرت کوونکي خلک چې دو ډېر تکړه دي، په دې جنګ کې ډېر ماهره دي. نو دو پسې راغلل چې بھئی د انګریزانو خو اوس موږ باندې حمله وکړه، تاسو یې کور نه بې کوره کړي یې، نو اوس زموږ دا ملک به واخلي، تاسو به در بدر شئ، تاسو داسې چلو کوئ چې موږ سره د دو مقابله وکړئ، تاسو موږ سره ودرېږئ. نو هغه مسلمانان ورته وي چې بلکل موږ تاسو سره ودرېږو، خو زموږ یو شرط دی، هغه شرط که تاسو پوره کړو موږ تاسو سره ولاړ یو، ورنه هېڅ ضرورت نشته چې مرګ دې جرا دي شي. موږ هسې کور نه بې کوره شي. نو د هغه وخت چې کوم حکومت او هغه خلک هغو کېناستل، مشوره یې وکړه چې بھئی د دو دا یو شرط دی چې څه شرط به وي والله علم چې هغه د منلو دی او که نه دی، لیکن اوس زموږ مجبوري ده د دو هر قسم شرط چې کوم دی هغه منلو ته موږ تیارېږو، نو هله به ملک بچ کېږي. نو تپوس یې دونه وکړو چې ستاسو څه شرط دی؟ او چې دین سره او اسلام سره د انسان شوق دی هغه جذبې ته بیا ګورئ. موږ چونکې مادیت کې نښتي یو، دنیا سره زموږ د زړه تعلق قایم شوی دی، د زړه تعلق جایز نه دی. لاس کې به په دې باندې انسان ګذر اوقات دی چې لاس کې د مال او دولت نه وي، نو ظاهره بل ته به محتاج دی، نو محتاجي هم ښه شی نه دی. انسان به الله نه غواړي چې الله د حلال والا ډېره راکړي، لیکن په زړه کې به د پیسې د مال د دولت د دې مینه نه شي، که نه دې سره به د دین چې کوم دی هغه متاثر کېږي او بربادېږي، به غارت پشي دی. نو هغه ورته څه وایي؟ هغه ورته دا ونه وایي چې موږ له غټې بنګلې راکئ یا موږ له دا ځمکه خپل دا جایداد زموږ په نوم باندې کوي چې موږ دلته خپل یو سټیټ، خپل یو ریاست، خپل یو کلی داسې موږ هغه آباد کړو. هېڅ یې ورته ونه وایي. زموږ صرف یو شرط دی، که چېرته موږ دا کافر مغلوب کړل، موږ غالب شللو، موږ فتح وموندله، نو تاسو به موږ ته اجازت راکوئ چې موږ دلته شاندار جومات ځان له جوړ کړو. دا اجازت به موږ له راکوئ. هغه ډېر خوشحال شوي، دا خو څه خبر انده وي، هسې د ادم ته بلډینګونه ولاړ دي، مسلمانان دي، دوله دا جومات پکار دی. او چې کله هغه کافر مغلوبه کړل، قوت طاقت خو الله تعالی دوله ورکړی او بهادر خو ډېرو، نو بهترین عمارت د جومات په صورت کې ولا د هغه وخت چې کوم هغه بادشاه او یا د هغه وزیر یا صدر چې هغه ولا جوړ کړو. چا تپوس وکړو چې دا ولې تاسو هېڅ شی ونه غوښتو، جایداد ونه غوښتو، ځمکې ونه غوښتللې، نور څه تاسو یعنی ښه منصب ونه غوښتو چې وایي موږ له څه ښه منصب راکئ، ښه عهده له راکئ، پیسې له راکئ، تاسو یې موږ له جومات جوړ کړئ. دا ولې؟ هغه وایي دا جومات هلته نه و، نو موږ هلته نه بې کوره شلو. موږ چند کسانو د شمار، نو موږ هغو سره مقابله نه شله کولی. موږ سره جومات نه و. جومات دا ماشومان لپاره تربیتګاه ده په یو لحاظ، دا وګڼئ. موږ له ومه ده، لیکن بیا موږ پسې زموږ آل اولاد دی. که یو سړی ډېر زیات نافرمانه شه دی، الله تعالی ډېر زیات باغي شو، خو لیکن بیا هم د جومات یو احترام د هغه په زړه کې موجود دی وره، او دغه انسان لپاره د ایمان د بچاو یو سبب او ذریعه بیا دا وګرځي. نو الله تعالی دا جومات چې کوم دی څنګه چې ظاهرا دا آباد چې دغه شان دی، الله تعالی حقیقي معنو کې باطنا دی الله تعالی دا آباد کړي. آبادي والی چې تاسو به موږ له راځئ، اهتمام به کوئ، د دې اهتمام به پخپله کوئ، خپل په ماشومانو به کوئ. وګورئ هسې عامه ضابطه وایو، د غیرت تقاضا هم ده که نه. فرض کړئ دا اوس غټ جومات دی، ماشاءالله ښه ښایسته او ښه یعنی هر سهولت دی کې موجود دی. او چې بار نه فرض کړئ یو کس راغی، بار نه مثلا د کلي نه علاوه یو مونځ کې راغی، یا مثلا د جمعې مونځ له راغی، او دلته چې راغلی چې تاسو دا ګرنې چونې افراد هغه وویني، نو به څه وایي؟ अब यसे दा इमारत उधर दे बाकी सोचते ना
نو دا ګویا خپل په خپله یو قسم لکه تذلیل دی او رسوایي ده. چې الله تعالی دا رحم او کرم وکړو نو اوس موږ له دا پکار ده، تاسو له دا پکار ده چې دې کې موږ جوق در جوق خپل حصه واچو د عبادت په ذریعه باندې. باقي دا جومات الحمدلله دو په خپله جوړ کړو، کیدای شي چاته به ویلم نه چې راته دې کې حصه واچوه، نه دو به پرېښه. دې متعلق تاسو ته دلچسپه واقع بیان کوم. هارون رشید رحمت الله علیه زمانه وه. د هارون رشید ډېر یعنی یو پاکباز انسان و، بادشاه و، لیکن ډیر زیات تقوادار او پرهیزګار و. د هارون رشید په زړه کې خیال راغی چې یاره دا یو جومات ماله جوړول پکار دي چې هغه جامع مسجد وي، چې داسې یو نادر غوندې جومات وي چې د خلکو د مرکز هغو له وګرځي چې خلک راشي صرف دا جومات هم وګوري. مونځ خو به کوي او کوي، خو چې داسې انداز کې جوړ شي چې یاره د خلکو له یو نمونه هم وګرځي. نو بادشاه اعلان وکړو چې کوم کارندې وي، کوم کارکوونکي وو چې وایي جومات سنگ بنیاد خو زه اکدمه جومات زه جوړوم، لیکن خبردار که چانه تاسو یوه پیسه هم واغسلوي، خبردار یوه پیسه د چا قبول نه دوي. که چا راړله نه بخلی، فرض که ما ته څوک وي زه خو به انکار کوم، خو دا نور کسان دي که تاسو ته څوک وي چې بهی زه به پکې یو بوجۍ سیمټ راړم، څوک وي چې زه به کرش راړم، څوک وي زه به دا اوسپرله غوندې راړم، نو وایي چې دا یوه ایټه چې ده یوه خښته دا ګورې زه نه منم. بس ټول تیار شي چې ټیک ته بادشاه چې ته وایې نو موږ کې څه جرأت دی چې موږ چا نه څه شی وغواړو. چې کله جومات شروع شو، تعمیر شروع شو، تعمیر لا تکمیل ته نه ورسېدلی، یعنی آخر ته نه ورسېدلی. هارون رشید بادشاه خوب ولیده، خوب یې ولیده. خوب یې څه ولیده چې زه جنت ته داخل شوی یم. تقوادار پاکباز خو چې جنت ته داخل شوی یم نو داسې ګرځم نو دوه غټ غټ محلات ما ولیدل. یوې منې جلی الفاظو کې کیپیټل ورډز کې لیکلي چې دا د هارون رشید محل دی، او بل وسره یو ښایسته کور، لیکن هغې منې څه تخته نه وه لګېدلې. هارون رشید رحمت الله علیه فرمایي چې زما په زړه کې دا خیال راغی دا یو کور خو دی زما الحمدلله، ولې زه چونکې د ملک بادشاه یم، مشر یم، نو دا بل که د چا دی که زما دی د دې پته لا نه لګي ورې که د بل چا شو نو دا هم زما دی که نه، ځکه چې دا رعایه خو زما ما تحت ده، زه حاکم یم، دا محکوم دی، زه آقا یم گویا او دا زما ما تحت خلق دی، نو ما به دې نه څوک مني کړي. نو هارون رشید رحمت الله علیه فرمایي چې د جومات ته د کور ته دننه کېدلم. چې کله د ګیټ ته ورسېدم نو فرشته راغله ما ته چې صبر صبر چېرته دی؟ وایي چې چېرته ځم، الله تعالی دم ته فضل را منې وکړو، محل مې خپل ولید، اوس دې ته دننه کېږم. وي دا ستا نه دی، وي دا ستا نه دی. هارون رشید رحمت الله علیه وزاریان چې ما چې زما نه دی چا دی چې ما سره بالکل وصل تاسو جوړ کړ دی او زما نه دی. وی ما ته وی چې دا ستا په دې رعایه کې ستا په دې خلکو کې یو کس دی ډېر غریب غوندې کس دی، مزدورکاره کس دی، دا د هغه محل دی، لہذا دې ته ته نشي دننه کېدی. نو ما ورته وی چې مزدور دی، آخر زه حاکم یم، زما سره خلک دا پاتې کېږي، نو زما دا حق جوړیږي چې زه دې کور ته دننه شم. ما نه به څوک تپوس وکړي تاسو ما باندې کوئ ولې؟ ما ته وی چې هغه دنیا و دنیا هلته خدا خبره تا کورې سره، لیکن دا اوس د جنت معامله، دلته د هر یو جدا جدا یو سټیټ جدا جدا خپل حیثیت دی هر انسان، لہذا دې کوټې ته ته بغیر د اجازت نه نشي داخلې دی، لہذا ته لکه دې کې به خفقان نه کوي. دا اوس خوب ویني. وی ما تپوس وکړو چې دا د چا دی؟ ما ته څه نوم واغست، غالبا عبدالستار فتاحي که داسې څه نوم یې واغسته چې دا ستا په دې علاقه کې په دې کلي کې یو عام کس دی، مزدورکاره دیاړي کوي او دا د هغه محل دی. او دا ما تپوس وکړو چې بھئی زما د محل سره ته دا محل ولې میلاو شو؟ وی تا ته خو خود میلاوېده چې تا دا جومات په خپل آباد کړ، دې کې خو څه شک نشته، تا ته خو به میلاوېده. نو ما خو یو روپۍ چا نه انداغس، یو پیسه، او تاسو چې دا ستا خوا کې ستا ګاونډی دی، د هغه کور دی او دی هم مزدورکاره عام یو انسان دی. ما ته وی چې او هغه هم ستا د جومات کې لغونې عیسا چول وه، د هغې په بدل کې هغه له موږ دا محل جوړ کړ. هارون رشید رحمت الله علیه وي زه را بیدار شمه، چې څنګه بیدار شمه بیا خو خوب وتښتېد، یو زر زر مې ما خلاص هر څه وکړله، جوبار ته ووتلم. خپل چې کوم خاص کسان هغو ته مې وایي زه راشه تاسو ته ما نه ویلي چې زه جومات جوړوم، یوه پیسه زه نه قبلوم،
دا څه چل شي دی زما په دې جومات کې چا خپل حصہ چول دا ټول خلک را ټول کړ یو وی زه نه خبر بل وی زه نه خبر بل وی زه نه خبر بل وی ما ته پته نشته جی هر سړی خو بیا یریدا چې وای د بادشاہ حکم او حکومت دولی وشله دا بچا کړي خیر انکار کېده یو کس پکې را پاسید هغه بادشاہ وی نور ای چانه دې کړي دا ما لغونه یو کار کړو کې دي چې دغه صحیح وزاجر الله تعالی مال راګړي وی هغه څه وی تا دا حکم کړو چې وای زما په دې جمعات کې یو پیسې بل سړی نه لګي نو زاریانم چې خدای زمون خو دغه مزدوري ده دغه قسمت زمونږ بیدار شو کې د جمعات کې ته مونږ یو خوخته ورکړو مونږ اصل غونته دي کې خپل حصہ چول نو تا پابندي لګولو نو ما څه چلو کو ما به چې کله دیاړي وکړل نو ما دم ته پیسې جمع کړلې چې هغه مندا سه درې سلور یا لس شل خخت ما واغسللې او چې کله دا کار چې کم ځکه کېده جمعات کم ځکه دا مال پروت او ایټه خخت بجری د ارز دغه زمانه مطابق دا چې پراتو چې خلک ودش نیمه شپه شلله ما هغه خخت راړل صاحب د خخت کومې ګاډي وړي کړلې دې کې مې ګاډي وړي کړلې دغه یو کار ما کړ دینو هارون رشید سره سم ساده کار وغه درانه واغسته نو عرض دادی چې دا جمعات الحمدلله دوی جوړ کو خو تاسو اصل خزان له جوړ کو لیکن تاسو هم فایده وچته کنده خو صدقه جاریه ده چې سو پورې دی کې اوس کس مسکی احادیث دي مثلا دا اوس دی کې دا مصلی پرتی دي د موزه سو پورې دا مصلی پرتی دي منې سوک مسکی دا فرش دی دا بلب دی دا دی دا پانکی دي څومره چې دی کې لوازمات دي سو پورې چې دا انسان استعمالي چې یو ځل وی استعمال کی نو وی فرمایل چې لس شپېته زره فرشتي د انسان لپاره دعاګانې کوي نو دوی خو خپل لغه جنت وګټو اوس مونږ پاتیو کنه مونږ به اوس دې کې خپل حصہ چو خپل حصہ صدا چې مونږ عبادت سره دا آباد کړو مونږ هم دې کې حصدار شو مونږ هم دې کې بیا حصدار شو اوس الحمدلله جمعه ما شروع شله اوس خو صدا سي تکلیف پاتې نشه کلفت پاتې نشه چې کم ځای ته بزو څنګه برسو بالکل مضافات تاسو دا بالکل یو سنټر دی مرکز دی دې ته تاسو هر یو راتلی شئ چې دې کې به شرکت کوئ چې جمعه شروع کړو نو بیا به دغه حق هم ادا کوئ ګوره او وعید هم ادا کوم چې خواوشا راځي او را نغلی وی فرمایي څوک چې درې جمعې مسلسل بغیر څه د عذر نه دی پاتې شنو دی دایره اسلام نه وته دی اسلام نه وته نو کار خو ډیر غټ شروع کو لیکن اوس په دې اهتمام دا لازم او ضروري دی الله تعالی دې موږ ټول ته توفیق راکړي همت راکړي نو تاسو کې دې شدي کې چې عیسی چولی یا نه چولی لیکن کم از کم دا عیسی واچو بهرال دا کار خو پکې ټولو کړ دی کنه کار خو کړ دی څوک پکې نامراد نه دی لیکن دا چې اصل حدود اوس حدود موقع تاسو نه راکړو تاسو بسنګ دا ثواب ګټو دا ثواب بیان غنئ یعنی تاسو ته نشه حاصل دي او چونکه دا دی الله کور دی نو پدې کې هر یو خپل عیسی چولی شي او پدې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته و چې ټول داسې عیالدار نه دي ټول داسې مالداران دي چې هغه خپل په سر باندې جدا دي او کار وکړي نو وی فرمایل من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې یو کور جوړ کو دی الله کور جوړ کو الله وی دوه قیامت پر ازي جنت کې بوله محل جوړوم صحابه وی موږ سره خودم د پیسې نشته موږ وزنګ دا جمعتونه جوړو نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل څوک چې داسې دم ته یعنی جمعات کې خپل عیسی واچي یعنی ټولو کې دا ورو کې پرنده چې کومه ده موږ چې مرغۍ ورته ویو تتر ورته ویو مختلف الفاظ راغلي چې د مرغۍ د جسامت تم چا په دې جمعات کې خپل عیسی واچوله نو الله تعالی ورته ډیر غټ محل چې کوم دی هغه ورته عطا کړي اوس مطلب څه چې نیمه ایټه هم چا کې خلله څلورم عیسی چا ایټه کې خلله یا یو بوجه اوچته کړله په سټې راړله د جمعات ته غزار کړله پیسه ارسه د دوه هغه پکې صرف یو مزدوري وکړله خپل یو عیسی واچول چې خیر جی دا کار به زه وکم نو الله تعالی انسان نامراد نه دی واپس کړي هغه ته یعنی مواقع ورکړ دي چې څه نه څه درجه کې انسان څه درجه کې انسان خپل عیسی چې کومه داغه د کې بیا چولی شي او ما تاسو ته وایي چې دا جمعات اصل دی او دې کې تاسو هم خایسته تاسو د کلی پکې هم خایسته تاسو چې کوم دلته مشران دي دغه پکې هم خایسته او تاسو هم ده هر سړی خوشحالي ګن چې زما لباس خوي زما د اولاد لباس خوي زما چې نور قرانه دغه لباس خوي منصب را سره وي جیداد را سره وي لیکن چې جمعات غني نو بیا دغه سر سم ربط بریوزي چیر الله ولدم ته ور کړ دی داسې خلک ته داسې جمعات نشته نو هغه باندې الحمدلله ختم شله اوس باندې پاتې نه دا اوس صرف یو کار پاتې چې د الله تعالی عبادت طرف ته رجوع
دا اوس موږ له لازم او ضروري ده. که دا ونه کړه ګوره بیا یاد ساته چې بیا به الله تعالی ګوره ډېر سخت ګرفت کوي چې هر څه موجود دي، بانې نشته، اوبه نشته دي، لیټرونه نشته، بیت الخلا نشته، هر څه موجود دي. او که اوس هم تاسو دې کې سستي وکړه که نه نو بیا اتمام حجت وشو. مخکې به خلک لرې لرې تلل جوماتونو ته، لرې سفرې به یې کولې، لیکن اوس په هر کوڅه کې په هر کلي کې جومات دی. اوس کومه موږ دین طرف ته نه راغب کېږو که نه دا زموږ خپله بدبختي ده. بیا نو ګورئ دا د خوشحالۍ موقع ده چې الله تعالی زموږ ته رحم وکړو. پوره په دې علاقه کې تاسو وګرځئ که داسې جومات به تاسو ونه وینئ چې دم او بیا الحمدلله څومره تیزۍ سره دا تکمیل ته ورسېد. مسلسل دا ټولو ته ولاړو دغه شان دی. الله تعالی خو قدردان ذات دی، ونه ګوري چې د بی دا کس خپل هغه حیثیت ته ونه کتل، خپل هغه شان هغه ختم کړه، بس جومات ته ولاړ دی. الله تعالی خو قدردان ذات دی، ضرور به ضرور الله تعالی دوی له ورکوي. خو اوس موږ پاتې اوس فرض کړه ما پکې سیسان دا چول زه وایي چل کوم، زه کم از کم دم د کور شم چې راشم دلته کښېنم، لږ تلاوت وکړم، د مونځ اهتمام وکړم، لږ کښېنم ذکر وکړم، چې کوم دلته معمولات دي، کوم چې خانقاهي روح سره کوم معمول دلته کېږي چې هغې کې زه شرکت وکړم. دا موږ باندې لازم او ضروري ده. ګورئ ځکه د جوماتونو آبادي څه سره دی؟ ذکر اذکار تلاوت سره دی که نه، چې ذکر پکې نه، تلاوت پکې نه، نوافل پکې نه، نور عبادات نه، بیا جومات ته خیر څه شه؟ بیا هغې ته جومات موږ وایو څنګه؟ جومات کې به دا ټولې شوبې د الله تعالی یاد دا خو اصل دی چې د الله تعالی یاد د انسان په زړه کې بیا به هغه ته څه حاصل شي؟ نو الله دې موږ ته توفیق راکړي. توفیق ځکه یم چې دا حضرت فرمایل توفیق اصل دی که نه، کېدای شي یو شی موجود دی لیکن انسان د توفیق نه میلاویږي. نو زه ځکه یم چې هر څه موجود دی، اوس توفیق الله نه غواړئ، همت غواړئ الله نه، او چې کوم الله والا دی هغو سره انسان خپل تعلق چې کوم دی هغه پیدا کړي. ځکه دا اسلام موږ باندې لازم او ضروري ده. دا گویا دا یو اصلاحي مرکز دی، جوماتونه اصلاحي مرکز دي، دغه شان تبلیغي مراکز دا اصلاحي مراکز دي، مدارس دا اصلاحي مراکز دي، خانقاهګانې دا اصلاحي مراکز دي. دا خاص طور باندې مراکز دي. نو دې کې به موږ راځو څه به زده کوو. او د مؤمن شان څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل د مؤمن مثال په جومات کې داسې لکه مې چې د اوبو کې اوړي راوړي، خوشحالېږي او نور په کته ډوبېږي چې رما سکونه باسي. او وی فرمایل د منافق علامت څه دی او نشانه څه ده؟ چې هغه جومات کې داسې ځان محسوس کوي لکه د پنجره کې چې فرض کړئ کونتره ده، یو بل شی تاسو بند کړه نو هغه پړډېږي چې کله به دا پنجره کولاوېږي چې زه اوسم. نو آیا زموږ جوماتونو سره هغه شان تعلق مینه شته؟ دې باندې به موږ سوچ وکړو چې آیا موږ چېرته منافقینو کې خو نه یو شامل چې اول خو رازونه او که راغلو بیا یو غر دی هله اوزه وي، هله جي رکات اوږد شي، هله جي سجده اوږده کړه وي، هله جي مونځ ډېر په اوږدو شي. نو دا څیزونه به زړه نه وباسئ، نو هله به د الله تعالی تعلق بیا موږ ته حاصلېږي. د الله تعلق ګوره دا موږ باندې لازم او ضروري دی. خپل اسلام موږ باندې لازم ده، صرف مونځ دا کافي نه دی، دا خو د الله طرف نه یو فریضه ده، دا موږ ادا کوو. هر مؤمن مسلمان بالغ هغه باندې مونځ دا لازم او ضروري دی. دې نه علاوه به خپل اصلاح کوي. هغه نور موږ کې وګورئ څومره رضایل داسې پراته دي، بیماری موږ کې پرتې دي. وګورئ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت کو نو قبا کې 14 یا 40 ورځې تېرې کړلې. چې کله یې تېرې کړلې بیا هلته جومات جوړ شو، ټولو کې اول د جومات اهتمام یې وکړو. کلثوم ابن حدم رضی الله عنه فرمایي زما دا ځمکه ده او دلته تاسو دا جومات جوړ کړئ. اوس د هغې صحابي قبر هم نشته هلته. څوک وایي چې دغه د جومات لاندې راغلی دی، مسجد قبا لاندې. خو بهرحال هغه وګوره هغه ځمکه ورکړله نو تر قیامته پورې هغه مسجد قبا قایم شو. اوس او چې څوک 2 رکعاته مونځ پکې وکړي نو د عمرې ثواب الله تعالی ورکوي. د دې ټولو ذریعه څوک وګرځېد؟ کلثوم ابن حدم رضی الله عنه دا سبب او ذریعه وګرځېد. نو عرض مې دا کوو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات د هغې ابتدا کوله نو پخپله ابتدا وکړله، پخپله ګټه مبارک راړله. اوله یې کېښله قبلې ته برابر کړله، بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ووی، بیا حضرت عمر ته ووی، بیا نور صحابه و ټولو ته ووی چې بهی دا تاسو ګټې کېدای شي دا جومات موږ بهترین جومات جوړ کړو. او چې کله جومات تکمیل ته ورسېد دې پورې چې موږ به خپل ظاهر هم جوړو، باطن به هم برابرو. چې کله جومات سر ته ورسېده نو الله تعالی دې د دو په متعلق باندې او د دو په شان کې الله تعالی آیت نازل کړ. څنګه دې آیت؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.
چېرې دا هغه خلک دی چې دوی د پاکي او نظافت ډېر زیات خوښوي او الله تعالی په خپله یعنی پاکي د خوښوي چې کوم پاکبازه خلک دي هغه الله تعالی ته ډېر خوښ دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو کوم یو داسې خاص عمل کوئ چې الله تعالی ستاسو ثنا او ستاسو حمد ستاسو تعریف او توصیف بیان کړ. او چې کوم اهل قبا وغه وي موږ د اودس ډېر زیات اهتمام کوو مسلمانانو کې د دې کمی ما ډېر زیات دی. وی فرمایل چې موږ اول لوټه استعمال کوو هغه کې لوټه او ټایلټ پیپر دی او بیا هغې نه وروسته موږ اوبه استعمالوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاسو ثنا په دې کې بیان شلله. نو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې دې نه مراد دا دی چې د هغو په زړونو کې چاته حسد نه و کینه نه وه بغض پکې نه و یعنی دا چې کوم رضایل دي یاره چې دا بل ولې مخکې شه د ولې ترقي وکړله دې خدای رارتاو کړي دا زموږ جذبات دي که نه مختلف جذبات انسان په زړه کې پیدا کېږي. نو وی فرمایل چې اهل قبا چې دو جومات هم جوړ کړو ظاهرا هم جومات له زیب و زینت ورکړو ښایست یې وله ورکړو لیکن د دو زړونو بالکل صفا او سوتره دي. دا صفایي به کله موږ ته حاصلېږي چې موږ د الله والو صحبت ته راشو. الحمدلله تاسو که نور لرې نشئ تللی کم از کم دلته د جومات ته خو راتلی شئ که نه دلته باقاعده که د خانقاه په ترتیب باندې دلته حلقې کېږي. قاري صاحب الحمدلله د هغو تقوا او طهارت تاسو ټول ته معلومه ده که موږ پیر بایانو دا که زه څه ویم نو تاسو به خپل ملګري ووي لیکن بیا هم دې نه باوجود زه ویم چې حضرت رحمت الله علیه په چې کوم خلفا حضرات دي چې کوم زموږ متعلقین حضرات دي په هغې کې د قاري صاحب شانتې تقوادار کس په انشاءالله تاسو نه مومئ. دا زه بلا مبالغه ویم دا نه چې زما ورسره تعلق دی یا ما سره دو تعلق ساتي جدا خبره چې موږ زه ګپ شپ لګو دو باوجود د دې چې زموږ په منځ کې تفاوت هم د عمر ډېر دی لیکن موږ سره ګپ شپ لګي لیکن تقوا او طهارت کې الحمدلله د ثاني نشته ګورئ څوک وګورئ وګورئ که نه حضرت یو فرمایي دا ګز دا میدان تاسو ته پته ولګي. نو اصل شی خو تقوا او طهارت دی که نه چې الله تعالی چاله ورکړي او چې بیا الله والا چا باندې یو اعتماد وکړو نو ظاهره دا خو مطلب څه مقصد یې نه نور څه غرض یې نه خو الله تعالی طرف نه ورته القا وشي چې بھئی دا کس انشاءالله دی به صراط مستقیم باندې جاری او ساری او د خلکو د اصلاح قابلیت دکې موږ اچول دی نو الله والا پې بیا اعتماد وکړي عزت د دین کار کوه. الحمدلله زموږ په دې پوره علاقه کې څومره کار چې ستاسو په دې جومات کې څه انداز کې کېږي جدا خبره ده چې تاسو پکې شرکت نه کوئ جدا خبره چې تاسو نه راځئ یا هغې نه اعراض کوئ یا کله راغی کله رانغی یا کله په طبیعت باندې بوج راغی چې دا څه چل کوي لیکن دې نه باوجود دا جومات چې څنګه طریقې سره آباد دی 5 مونځونه خو آباد دي خو ظاهره خبره ده لیکن ذکر سره سار مال حلقې بیا مازدیګري بیا ماسخوتني بیا خصوصا د شب جمعه چې ورته په هغې کې ستاسو درود شریف حلقې داسې خو یو جومات هم نه دی آباد او چې دلته الله تعالی تاسو له یو ماحول سازګار راکړ نو دې نه فایده وجدل دا ستاسو کار دی. ګورئ که اوس تاسو دې نه فایده وجدل نه کړه که نه بیا ګورئ هېڅ به په لاس رانه شي او دا سوچ ونه کړئ چې یاره دا خو زما رشته دار دی زما د قومه دی زما فلانې دی. اصل کې دا څیزونه انسان ته حجاب جوړ شي که نه حضرت یو فرمایلي هم عصري حجاب بن جاتی ہے چیرو دا خو موږ خو یو کلاس کیو او یو مدرسه کې وي په یو ټاټ باندې ناست وي په یو بنچ باندې موږ ناست یو زه به دلته کښېنم دا خو د الله تقسیم دی. وګوره کور کې 5 شپږ وروڼه یو پکې مخې ته وځي نور پاتې شي د پلار خو چا سره ضد نه که نه هغه ضد کوي چې یاره دې مخکې شي پاتې شي هغه خپل استعداد هغه مخې ته ووته او دغه شی د الله تعالی چې چاله دا نعمت خپل ورکړي خپل معرفت محبت ورکړي نو هغې کې د قوم قومیت د نسب د رشتې او د منصب او د جیداد د دې ګوره هېڅ تعلق نشي ځکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم څوک چې څومره تقواداري عقد د الله تعالی هغه ته خپل دا نعمت چې کوم دی دا بیا ورکوي. نو خلاصه دا شلله چې الحمدلله جومات جوړ شو. اوس مزید څه چا چې دا جوړ کړو هغه له په دې باندې غرور استکبار تکبر دا نه دی پکار چې یاره چونکې موږ ملګري خصوصا نعیم خان سره خو زما اسیمه یو تعلق دی د سکول دی وخت ورته وایي هر څنګه چې دی الحمدلله چې کار وشو لیکن الله ته زاری کول پکار دی چې الله دا ما ورڅوک دا ته قبول وماږې اوس خو قبول نشي نو بیا دي وګورئ نمونه ابراهیم علیه السلام موږ ټول له پرېښه څوک چې دا جوماتونه جوړوي واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت کله چې ابراهیم علیه السلام بنیادونه اوچت کړل ورسره څوک زوی او دلته څوک زوی جو زامن رویرونه تره زامن دا ټول یو زوی یو خاندانو ټول اړم دی کې هر یو خپل وس مطابق دی کې عیسی اچول د لګیاو اړم کار کړ دی نو اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت نو سی وی چې الله ما تور وکړله ما کار وکړو ما داسې جومات جوړ کړه ربنا تقبل منا یا الله ته قبول کړي اوس
ما خو پکې پیسه ولګوله، جیداد مې پکې ولګاو، ځان مې پکې وکړو، زما اولاد پکې ځان وکړو، زما د رشتہ دارانو ځان وکړو، لیکن یا الله قبولیت خو ستا لاس کې دی، که تی قبول نه کړي ما ته به څه میلاو شي؟ نو صحیح فرمایل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا الله ځکه په ظاهر ډېر څه ویم ولې ته د زړه د بې واقف چې زما په زړه کې څه نیت دی. یا الله زما په زړه کې که څه کوټي څه بې اخلاصي ریاکاري یا الله هغه ته وباسې او دا زما د عمل په خپل په بارګاه کې قبول کړي. داسې دعا وکړه. یعنی قیامت ته پورې خلکو لپاره یو سبق نمونه وښوله چې ګورئ هر یو کار چې کوي د دین هر یو کار چې دی، که ته مبلغ شلې، که تبلیغ کې دی، که خانقاه کې، که پیر یې، که صاحبزاده یې، که هر څه چې، که خلیفه یې، که جانشین یې، هر یو کار چې ته کوې الله ته رجوع کوې چې الله دا کار زه کوم، ستا په توفیق باندې ما دا کار وکړو. که الله اوس توفیق نه راکړی تاسو به جومات جوړ کړی و، د الله په توفیق پورې کېږي، دا یاد وساتئ. او چې الله تعالی ته یو سړی محبوب شي الله تعالی له بیا لارې کولاوي، دین سره شوق او رغبت بیا پیدا شي. نو ابراهیم علیه السلام څه وایي چې یا الله ته دا قبول وما کړې، حالانکه خو د پیغمبر په زړه کې چېرته ریا راتلی شي، دغه په زړه کې نعوذ بالله چېرته کوټ راتلی شي، چېرته د نفاق شبه راتلی شي، نه. لیکن امت لپاره پوره کائنات لپاره تعلیم وکړو چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ته ښه اورې ګورې یا الله موږ کېدای شي موږ نه کمې به هم شوي، کوتاهي به هم وشي، لیکن یا الله ته قدردان ذاتې زموږ د دې ناقص عمل یا الله ته قدر وکړي، دا خپل په بارګاه کې قبول کړي. او بیا ورسره مزید څه دعا وکړله، ربنا وجعلنا مسلمین لک. یا الله ما دا جومات خو جوړ کو، یا الله ما خپل د زړه نه هم تابعدار کړي، ظاهر کې خو ما ستا تابعداري وکړه، یا الله تا مال را کړی و، سخاوت جذبه دې پیدا کړه راکې، ما مال ولګو، لیکن یا الله اوس حقیقي تواضع ما ته راکې، حقیقي اطاعت ما ته راکې، ربنا وجعلنا مسلمین لک. چې زه او زما زوی چونکې هغوی دو نو ځکه دې تصنیه ذکر وکړو، نو تاسو ټول به څه وایئ چې یا الله موږ ټول خپل د دین لپاره حقیقت کې ته موږ یا الله قبول کړې، چې جومات موږ جوړ کړي یا الله دغه شان زموږ دا باطن ته روښانه کړي، چې ظاهر کې موږ جومات روښانه کړي زموږ باطن چې دی دا روښانه کړي. یا الله موږ مطیع او پرهیزګاره کړي، تقواداره کړي، صرف ځان پورې نه. ورپسې څه وایي ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک. یا الله زما په اولاد کې هم صلاح پیدا کړي چې نن موږ ښیو جومات جوړ کړو، جومات ته راځو، یا الله پته نه لګي زموږ اولاد به څنګه وي، هغو کې به تقوا راشي، یاره به نه شي. یا الله ته دې دین طرف ته راغب کړي، د هغو زړونه دین طرف ته راغب کړي، یا الله چې تر قیامته پورې دا جوماتونه دغه شانې آباد وي. دا دعا به ټول کوئ، خصوصا څوک چې د دې یعنی بنیاد دی، چا چې دا جومات جوړ کړو، نعیم خان دي، نور د دوی چې کوم اقارب دوستان یعنی د کور والا دي، هغو به د دې خاص اهتمام کوي چې الله موږ جومات جوړ کړي، الله ته قبول کړي. دا د قبولیت دعا ګورې تسلسل سره غواړئ، او یا الله موږ هم دې ته راغب کړي او زموږ آل اولادونه او تاسو باندې خو زیاته ذمہ داري ده، ځکه دا رعایا دا تاسو خبرې اوري، دا تاسو اوري. که تاسو جومات کې اهتمام کوئ دوی به لازمن کوي، که تاسو نه کوئ دوی به پرېږدي فلانی چې نه راځي. اگر چې دا خبره دا غلطه، لیکن انسان بل نه متاثره کېږي. دنیاوي معاملاتو کې وګوره تاسو چې یو خبره کوئ نو دوی ستاسو خبره وړي، ستاسو خبره اوري، تاسو د دوی اورئ، یو نظام دی چلیږي. دغه شان د دین معامله کې به هم تاسو ګوره سستي نه کوئ. په کار دا ده اصل دوست هغه دی چې وایي هغه د بل چې کوم بدی دی هغه ورته څرګندېږي چې وایي تا کې دا کمې دی، ګوره دا کمې ختم که ځان نه، دا اصل مؤمن دی. په کار دا ده چې جومات کې پته ولګي چې او څوک شته او څوک نشته، تپوس وشي وایي ته ولې نه راغلی، اگر چې هغه مطلب دنیا لحاظ سره مشر دی، لیکن کاغه ته هم فرض کوي بې تکلفه کس وایي چې نن تاسو خو نن مونځ کې نه وای، مثلا ډاکټر خان خو نن مونځ کې نه وځي، دا ولې څه چلو شو تاسو نه وای، نو ظاهر هغه سره غم پیدا شي چې وایي زما رعایت ده، زما تپوس کوي نو چې دو کله جومات ته راځي تاسو تسلسل سره راځئ نو مجال سره چې بیا بل څوک غیرحاضري وکړي. نو دا جوماتونه په دې طریقو سره آبادېږي، په زور کلي وي نه آبادېږي، لیکن دا یو طریقه ده که موږ للهیت سره د الله تعالی تعلق سره او جذبې سره درد سره بل ته واز او نصیحت کوو، د هغې اثر بیا وما کېږي. یو خبره غصې سره کوئ که خبره خو خبره ده، لیکن که خبره تاسو نرمۍ سره وکړئ اثر بیا وما کوي. یو خورا خوراک او غرا خوراک، نو د دې اهتمام به انشاءالله کوئ که نه. او چې کوم دلته حلقې دي هغې کې شرکت بھرپور کوئ. قاري صاحب دلته ناست دی، اوس الحمدلله زه جو 2-3 میاشتې دي سکول هغې نه به هم فراغت شي، نو بالکلیه دوی دلته دي او د دوی طرف ته رجوع کوئ. داسې نه تاسو بل ملک کې داسې ګورئ چېرې داسې زبرګ وایي، زبرګ څه دی چې د الله او د الله رسول په احکاماتو باندې چلیږي، قزبرګ دی که نه، که نه موږ بل څوک به ګورو داسې.
د غیرت منافی هم ده که نه چې کور کې دکان موجود دی کلي کې دکان دی سړي زه به ځم بټکام نه به الۍ نه به سودا راړم بھئی دلته سودا خرڅېږي هغه واخله که نه د دې خاص طور باندې اهتمام کوئ خاص طور باندې خصوصا د شپې چې کوم حلقه وي که څه د ورځې تاسو فراغت نه وي نو سار او د ماسخوتندې کې خو تاسو خو په اسانه شرکت کولی شئ سار مالې څه کار نی او ماسخوتن سړی واپس راشي مونځ پسې لغونتې حلقې هغې کې شرکت کوئ دې نه علاوه خپل اصلاحي تعلق چې کوم دی هغه سره قایم کړئ نو دې سره به زمونږ تربیت کېږي موږ به الله تعالی ته د پیش کېدو قابل شو ګورئ که نه نو بیا به مار پټایي هلته شروع شي الله تعالی زموږ ټول ته همت راکړي او توفیق راکړي او الله تعالی دې کې چې کوم کار پاتې دی الله تعالی د خیر عافیت سره زر ته زر هغه تکمیل ته ورسوي الله تعالی د خپل په بارګاه کې دا قبول کړي الله تعالی د دې اجر عظیم دو ته د دو آل اولاد او والدین چې کوم دنیا رسېدلي ټول ته د الله تعالی د دې اجر او ثوابونه ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین